الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو زه غفران الله یم او تاسو ګورئ GGSnews.com. قدرمندو کتونکو سوات که یو اړخته د سیلاب بېرحمه چپو وځپولو نو ولې بل اړخته د ترهګرۍ چې کوم رپورټونه راغلي ول نو هغوی هم په سیلانیانو کې ډېره یره ترهه خوره کړې وه. د دغې صورتحال نه د وښکلو نه پس او الحمدلله په سوات کې د مکمل امن و امان راتلو نه پس د سوات انتظامیې یو ډېر زیات ښکلی فیسټیول چې دی په سوات پیزاګټ کې ارینج کړی دی. دا 3 ورځې چې دی دا فیسټیول جاري و چې دنیا سیلانیان چې دی هغه دلته راځي او د دې مختلف قسمه سټالونو نه بیا د دې چې کوم فنکشنز کېږي نو د هغې نه خوندونه اخلي. په سوات پیزاګټ کې دا فیسټیول دی د سوات DC جنید خان چې دی هغه دا ارینج کړی دی. مقصد یې هم دغه دی چې سوات یو پرامنه علاقه ده. هر چا ته خواست دی چې د سوات چې کومې سیلګریزې سیمې دي هغې ته ویزټ وکړئ او د دغې ښکلاګانو نه خوندونه واخلئ. دغسې د سوات د انتظامیې تر مخه په نورو ځایونو ملم جبا کالام او په دغسې نورو ښکلي ځایونو کې به هم دغه فیسټیول ارینج کېږي. د دغې ښکلي مناظر در سره به هم شریکوم. بیا به تیره کم سیلانیان چې دلته راغلي دي د فیسټیول ته د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. د سوات انتظامیې یو فیسټیول ارینج کړی دی ډېر زیات ښه اقدام دی. په کوم نظر ورته ګورئ؟ یاره دې ته خو بېشکه ډېر ښه اقدام یې کړی دی. لکه سوات چې کوم ایمیج شو شوی خلکو ته بهر د سوشل میډیا په ذریعه مطلب کوم میډیا چې زمونږ کوم ایمیج شو کړو نو سوات داسې دی نه. ډېر ښکلې علاقه ده، ډېر پرامنه ده او خلکو له پکار دي او بلکې سوات حکومت له هم پکار دي چې داسې یو څو چې نور ایونټس هم چې دی هغه ارګنایز کړي او په ښه طریقې ارګنایز کړي او خلکو ته درخواست دی چې لکه سوات ته خامخا چکر راولګي. دا راته ووایه ملګريه چې د سوات انتظامیې یو ښکلی اقدام کړی دی د ولس دپاره او بیا د ټورسټو دپاره. د امن دپاره دا یو پیغام دی چې امن راشي او د امن چې دی بحال شوی دی په سوات کې. نو کوم بهرنی خلک چې دی یا سیلانیان سوات ته راځي هغوی ته به څه میسیج ورکول غواړئ؟ بالکل څنګه چې دا فیسټیول وشو، څنګه چې دا پروګرام ارینج شو، دغه شانتې لکه خلکو ته یو پازیټیو میسیج ځي چې لکه سوات چې دی هغه شان پرامنه دی څنګه چې و. دا کم خبره چې افواه ګانې او دا خورېږي د دې په باره کې هم دغه شانتې فیسټیول جوړول پکار دي چې نورو خلکو ته هم پته ولګي چې او سوات پرامنه ځای دی، د دې لپاره راتله د ښایسته ځای دی، قدرتي حسن پکې پروت دی او پرامنه ځای دی، دې ته خامخا لکه راتله پکار دي. ښه چې قدرمندو کتونکو نو د سوات پیزاګټ په دغې فیسټیول کې که یو اړخته نورو سهولیاتو نه خلک اراسته کېږي نو ولې بل اړخته د طبي امداد چې کوم فسټ ایډ چې ورته مونږ وایو د هغې دپاره هم چې دی نو د ریسکیو ځوانانو خپلې هلې ځلې شروع کړي دي او دغه کیمپ چې دی نو دوی هم یو سټال چې دی هغه لګولی دوی سره به خبرې کوو. ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو. دا راته ووایئ چې د ستاسو د دې سټال لګولو مقصد څه دی او کومه بهر نړۍ دا بهر سیلانیان دي هغو ته به میسیج څه ورکول غواړئ؟ ډېره مهرباني تاسو دومره خپل وخت موږ له راکړو. زموږ ریسکیو 112 سره تعلق دی. زموږ لیو چې دی ملک شیردل خان د هغه د هدایت موږ دلته د فری میډیکل کیمپ لګولی دی. موږ دلته پیشنټ له فسټ ایډ ورکوو، مطلب انکانشیس پیشنټ یا MI ورته وشي یا CVS سیریبرل واسکولر اکسیډنټ ورته وشي هغو له موږ فسټ ایډ ورکوو. د دې نه بیا کوم لوکل هسپتال چې دی هغې ته یې ریفر کوو. راته ووایه چې یقینا دغه د سوات انتظامیې یو ښه اقدام هم کړی دی د سوات د ولس دپاره هم او بیا د بهرې نړۍ د خلکو دپاره هم. څه میسیج به ورکول غواړئ کوم بهر خلک چې دی چې هغه سوات ته راشي په دغه هکله به ورته څه پیغام ورکوي؟ بهر خلکو دپاره خو دا میسیج دی چې سوات ښه پرامن دی. دلته کوم لوکل ایډمنسټریټر دي دوی ښه هلې ځلې کړي دي، مطلب د ماحول بالکل کلیر کړل دی، د دهشتګردۍ هغه یره هغه چې وه بیخي ختم شوې ده. ښه چې قدرمندو کتونکو نو ماشومان هم فیسټیول له راغلي. دا راته ووایه ماشومه نوم دې څه دی او د کوم ځای یې؟ نوم مې ازلان دی او د الهاباد یم. ښه دې فیسټیول نه صرف راغلی؟ فیسټیول څومره خوندونه یې ترې واخیستل؟ ډېر خوندونه یې ترې واخیستو، لږ ریلیکس شو او مزه واخیسته دي. څه څه دې پکې وکړل؟ مونږ خو پکې اوس رالو او اخوا داسې پکې لاړو بل طرف ته او داسې پکې وګرځېدو راوګرځېدو. تو به څه ویل غواړې چې کوم د سوات چې کوم مشران دي هغوی دا یو فیسټیول ارینج کړی دی نو دې درله خوند درکو؟ ډېر زیات. بهرو خلکو ته به څه بهر خلک په دې اوس ګوري څه به ورته ویل غواړې د سوات په عقله باندې چې راشي سوات ته که نه؟ سوات ته ډېر راشي رادي شي. دا پکې څه خوندونه واخیستل؟ ما خو د ټول نه زیات خوند مې ترې واخیستو. اخوا جیم ته پکې لاړو. مونږ اوس راغلي وو دومره نه یو ګرځېدلي خو لکه بیا هم وګرځېدو ډېر خوند یې ترې واخیستو. اچھا نام क्या है आपका और ताल्लुक कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम मलिक चंद साहब है और मेरा ताल्लुक मानसेरा से है.
क्या कहेंगे स्वात इंतजामिया ने इतना अच्छा फेस्टिवल अरेंज किया है, बाहर लोग जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देंगे और आपने कितना एंजॉय किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और बाहर वाले जो लोग हैं उनको हम ख़ुसूसी तौर पे कहेंगे इंशाअल्लाह हालात यहाँ के स्वात के बहुत अच्छे हैं और वो लोग आएँ और इंशाअल्लाह जितनी भी इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर होगी इंशाअल्लाह जी मुख वादी फेस्टिवल नडे खंदुना वागस्त उम्मीद लर چې دا फेस्टिवल بیا راشي स्वात माशाल्लाह من پکې قائم شو نو فدی باندې ډېر خوشاله جی قدرمنو کتونکو نو د سوات پیزا ګټ نه دغه یو خصوصي خبرونه استاد سره شریک کړه. زه په اخر کې صرف دغه وایم چې یقینا د سوات انتظامیه بهري نړۍ ته یو ډېر زیات ښایسته میسج پرې ښودو چې سوات همیشه یو پرامن علاقه پاتې شوې ده او پرامن به پاتې او پرامن پاتې ده. نو ټولې نړۍ ته دغه یو پیغام دی چې هر کله سوات ته راشي او د سوات د دغه ښکلاګانو نه خوندونه واخلئ. تر دې بل پروګرام پورې الله کې اجازت بلوي الله مو سپارم د تل پاتې.